دوستانو د دنیا په نقشه کې د اسلامي ملکونو سیاست د عمر د پاره د تنازع شکار جوړ شوی چې څومره داسې طاقتور سیاستدان هم وو چې د هغوی حکومتونه به په لس کاله چلیده او د هغوی د دیدن د پاره به د هغه قوم په سړک لس غنټې انتظار کولو چې موږ د خپل لیډر دیدار وکړو چې وروستو د هغه لیډرانو داسې انجام شو چې تاریخ کې به تر قیامته یادېږي چې په نننۍ ویډیو کې به موږ تاسو ته د داسې شپږو چې هغوی د تخت نه تختیدار ته رسیدلی دي دا ټول لیډران مسلمانان او ایماندار لیډران چې پانسی د دوی مقدر جوړ شو خو د ویډیو مخکې کتو دپاره زما چینل سبسکرایب کې تعمیر الاسلام ویډیو ځان سره لایک لازمي کړئ چې موږ تاسو ته نور داسې ښه معلومات هم درکو نمبر 1 پاکستانی لیډر ذوالفقار علی بھٹو دوستانو ذوالفقار علی بھٹو د 1971 نه تر 1977 پورې د پاکستان نهم وزیر اعظم او ذوالفقار علی بھٹو د پیپل پارټي چیرمن هم پاتې شوی دی چې دا یو ډیر مقبول وزیر اعظم تیر شوی دی ذوالفقار علی بھٹو په لاړکانه کې د سرشاه بھٹو په کور کې پیدا شو دوستانو ذوالفقار علی بھٹو د خپل سیاست آغاز د 1958 نه کړی دی او د پاکستان لومبني امر فیلډ مارشل جنرال ایوب خان په دور حکومت کې وزیر تجارت وزیر اقلیتی امور وزیر صنعت او قدرتی وسائل او وزیر خارجہ قلمدان پاتې شوی دی دوستانو ستمبر 1965 کې د اقوام متحده جنرال اجلاس کې ذوالفقار علی بھٹو د پاکستان موقف یو ډیر بھرپور انداز سره پیش کړو ذوالفقار علی بھٹو دسمبر 1967 کې د پیپل پارټي بنیاد کې خودو چې دا په ډیر لږ وخت کې د پاکستان یو ډیر مشهوره پارټي جوړه شوه په عوامي جلسو کې عوامي طریقکار سره جلسه کې اجلاس کول د هغه یو ډیر غټه کارکردګي وه چې دی په هغه وخت کې د انقلابي بھٹو نوم باندې مشهور شو او د سقوط ډاکا نه پس ذوالفقار علی بھٹو په 1971 کې د صدر په عہده باندې قابض شو چې بیا بعد کې په 1973 کې د وزیر اعظم کرسي هم د سنبال کړه د په خپل دور حکومت کې ډېرې بې پناه کارنامې کړې چې په هغه کې د لومبني پاکستان ته متفقه آئین ورکړو صرف دا نه د په دور کې اسلامی کانفرنس نن هم په یو ډیر غټ شان او شوکت سره یادېږي چې په اډمي طاقت باندې کار شروع کول هم د یو غټه کارنامه ده ستمبر 1977 د نواب محمد احمد خان په قتل کیس کې دی گرفتار شو په 18 مارچ 1978 باندې هائی کورټ دته د سزای موت سزا ورکړه دوستانو چې په 6 فروری 1979 باندې سپریم کورټ د هائی کورټ په فیصله باندې توثیق وکړه او په 4 اپریل باندې د راولپنډي په جیل کې ذوالفقار علی بھٹو ته پانسی ورکړه چې تر نن ورځې پورې د ذوالفقار علی بھٹو سیاست پسې نمبر 2 صدام حسین دوستانو صدام حسین 16 جولائی 1979 کې د تیل نامعلومال ملک د عراق صدر جوړ شو او 40 کاله مسلسل د عراق بادشاہ پاتې شو په عراق کې شپږ غټې عہدې وي صدر وزیر اعظم د فوج سپریم کمانډر وزیر دفاع چیرمن انقلابی کونسل او د فیصل پارټي جنرال سیکریټري چې دا ټولې عہدې د صدر صدام حسین سره په لاسو کې قابو وي دا د عراق یو ډیر مضبوط ترین شخصیت هم او د هغه د مقبولیت اندازه تاسو دینه لګول شي چې د عراق په سړکونو باندې د صدام حسین مجسمه تصویران پینټونه هر کونه کې لګیدلی وو صدام حسین چې د لایف سټایل په غونډه دنیا کې مشهور وو او دا وردی د یو غټ طاقت هم او چې هغه په کویت او په ایران باندې د حملې نه قابو هم پاتې نشو دوستانو په 2003 کې د امریکای په سربراهۍ کې د اتحادی فوج سره په حملو کې صدام حسین ډیر د مخلصې په حالت کې گرفتار شو او په 3 نومبر د حکمرانۍ په دوران کې د ډیر زیات قتل او غارت او د 138 کردو په قتل کیس کې د امریکای په عدالت په د باندې د سزای موت سزا ورول شو چې په دې فیصله عمل درآمد وشو او په 30 دسمبر 2006 کې په 10 ذوالحج د غټ اختر پشپا او په 1427 ذوالحجری باندې صدر صدام حسین ته یې پانسی کړو چې د پانسی د نظاره په ټي وي باندې عام خلکو ته هم مخامخ نظاره کړه نمبر 3 عدنان مندریس دوستانو عدنان مندریس د ترکی سابقه وزیر اعظم او چې د په 1950 کې ډومیټریک د برسر اقتدار راتلو نه پس لس کاله د وزارت عظما په منصب باندې قابض او چې لس کاله د ډومیټریک پارټي نه د ترکی د جمهوریت چې کوم دور آغاز شو چې هغه د ترکی په تاریخ کې انقلابی سوفیت په نوم باندې یادېږي یو داسې جمهوریت دور او یو انقلابی دور چې په هغه کې عوام ډیر زیات خوشاله وو چې په دې دور کې مسلمانانو باندې اسلامی پابندۍ هم ختم شوې عدنان مندریس په ترکی کې د جمهوریت
اصل هیرو ګڼل شي. دوستانو د 1932 نه په ترکی کې په مسلمانانو باندې دا پابندي چې اذان او تکبیر با په عربی کې نه وایي، خو د عدنان مندریس حکومت کې راتلو سره سره ډومبني کار د دا وکړو. په 16 جون 1950 کې د مجلس کبیر ملی قرارداد په ذریعہ باندې هغه قانون یې ختم کو او په 17 جون 1950 د ترکی په تاریخ کې یو هغه یادګار ورځ وه چې 18 کاله پس د ترکی په هر ګوټ کې د الله اکبر आवाज وشو او د ترکی په فضا کې هر وخت الله اکبر आवाज ورسېدو. د عدنان مندریس په دور کې په حج باندې چې کومې پابندۍ وې هغه ختم شوې او په 1950 کې 423 کسانو د حج کولو فریضه حاصل کړه. دوستانو په 27 مئی 1960 کې مصطفی کمال اتاتورک د اصلاحات حامی فوج د حکومت تخته یې الټه کړه او د جنرال جمال په زیر صدارت کې فوجي حکومت یې قائم کړو. فوجي حکومت د عدنان مندریس او د ډیموکراټیک پارټي په نورو لیډرانو باندې هم د آئین د خلاف ورزۍ په الزام کې گرفتار کړل او په دې باندې هسې یو نمایشي مقدمه اوچلوله چې د هغې په جرم کې په 17 سپتمبر 1961 باندې د پانسې په تخته باندې لټکاو کو. نمبر 4 امیر عباس هویدا. دوستانو ایرانی سیاستدان او سفارتکار امیر عباس هویدا په تهران کې پیدا شو. په پیرس او په بلسل یونیورسيټي کې تعلیم یې حاصل کړو او د کال 1942 نه تر 1958 پورې د ایران وزیر خارجه امور پاتې شوی دی او په 1958 کې د ایران قومي تیل کمپنی چیرمین، په 1964 کې وزیر مالیات او په 1975 کې قومي سیاسي دستخیز عہده باندې صدر مقرر شو او د اسلامي انقلاب نه څه وخت مخکې وزیر اعظم هم پاتې شوی دی چې د انقلاب نه یو څو میاشتې پس د اسلام دشمن او د انقلاب په جرم کې په دې کې دته د مرګ سزا وروړه او په 7 اپریل 1979 کې د بدنوان او د قوم غداري وګڼلو او پانسی وته ورکړه. نمبر 5 محمد نجیب الله. دوستانو د 1987 نه تر 1992 پورې نجیب الله د افغانستان صدر پاتې شو. هغه یو کمیونست او د سوویت کمیونست حامی هم او. ډاکټر نجیب الله د 70 دهایي په ټیم کې د کمیونست په تور باندې ځان ته به صرف ډاکټر نجیب نوم خوښولو چې د 1996 نه د طالبانو اقتدار شروع کېدو سره ډاکټر نجیب الله یې معزول کو چې په هغه وخت کې ډاکټر نجیب الله په کابل کې د بین الاقوامي ادارې سره پناه گزیر شو. د سفارتي تحفظ په بنا باندې یو افغاني هم هغه ته لاس نه لګولې خو طالبانو ټول سفارتي روایتونه بلاتر شو او نجیب الله د ځان سره یوړو چې هغه سره ډېر بد سلوکي کړو او اخیری سریام پانسی کړو. دوستانو سمویت کمیونټي کټپوتلی نه بلکې یو داسې انساني ګڼلو چې دی په الله یقین نه لري خو بیا دا یو مکمل مسلمان مذهبي ملک حکمران او. نمبر 6 موسی تراوري. دوستانو موسی تراوري یو فوجي سیاستدان او ډیکټیټر او د کال 1968 نه تر کال 1991 پورې د مالی صدر چې په فروری 1993 کې د مارکالا په مقامی جیل کې قید شو چې دته د سیاسي په جرمونو کې د 5 سزا اورولې و چې د دې ټولو غټه وجه په کماکو کې د 300 مظاهرینو قتل دا پکې غټ جرم چې د خپل سلورتیا سالګری نه 10 ورځې مخکې او په 15 ستمبر 2020 کې پانسی ورکړه. دوستانو داسې خو ډېر مسلمانان په مختلف وجو باندې پانسی کړه او مړه کړه. ومنګه د هغه شپږو لیډرانو ذکر وکړو چې کوم مسلمان لیډران او پانسی شوي دي. امید لرم چې تاسو ته زما دا ویډیو ډیره خوښه شوې وي. که دا ویډیو تاسو خوښه شوې وي نو لایک کې چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږو په یو بل نوې انټرسټینګ ویډیو کې. تر هغه ټیمه پورې د خپل ځان زیات خیال ساتئ او ما په دعاګانو کې هم یاد ساتئ. الله حافظ.